نو بیا یو ټیم کې دا بیت المقدس ته مسلمانان نه واغستو. الله تعالی صلاح الدین ایوبی راولېږلو، هغه چې په زور باندې واغستلو. یهودیان ټول راغونډ شول او وایي چې داسې څه چل وکړو دا مسلمانان زمونږ نه مغلوبه شي، مونږ پرې غالب شي، مونږ خو لږ یو. مختلف نظامونه یې قایم کړل. اول یې د فریمیسن نظام قایم کړلو. هغه خلک چې صرف د یهودیت د غلبې خبره به کوي. اول یې د بیت نظام قایم کړلو چې معیشت زمونږ په لاس کې راشي، چې پیسه زمونږ سره وي. د بیت نظام دا یهودیانو زوړ سوچ دی. نن ستا سره دومره ډېرې پیسې نشته دی، ستا پیسې په بینک کې دي. ولې دي؟ ځکه تا ته یې ویلي چې دا محفوظ دي. نو چې دا پیسې ستا محفوظېږي، تا یې نشي راغستی. د دې ټول زیات پرافټ هغوی ته میلاویږي. څومره چې بینکونه دي د دې ټول زیات پرافټ دې یهودیانو ته میلاویږي. په سود باندې ورته هغه پرافټ میلاویږي، مزې میلاویږي. یو د بینکونو نظام رایج کړو. بلې ملټي نیشنل کمپنیانې جوړې کړلې چې په پوره دنیا کې خواره دي. دغه ملټي نیشنل کمپنیانې مختلف مصنوعات جوړوي، لکه پیپسي او کوکا کولا. دا د دوی مصنوعات دي. دا لیکس دا د دوی مصنوعات دي. مختلف اشیاء دوی جوړ کړي دي او دا دې لپاره دي چې دا خلک به استعمالوي او د دې ګټه به راځي. نن سبا ډېر علماو په دې خبره کړې ده، خو څوک نه مني. خلک وایي چې پیپسي نه څښمه نو بیا به څه کومه؟ هلکه شملې وڅښه، خړې اوبه وڅښه، د ګوړې شربت وڅښه. په تا کم تندر راغلی دی، په تا کم سنډاخ پرېښودی دی چې ته به خامخا داسې کوې. د دې ټوله ګټه وټه هغه ته دي. او زما مسلمان ساده ورسه وایي او دوی ته دا ملا ډېر ساده ښکاري. دا خو په پټخېله کې جوړېږي، دا خو په کراچۍ کې جوړېږي. هلکه دا عجیبه سړی دلته جوړېږي. د پیپسي په نوم باندې څوک اداره کولاولی شي؟ نه شي کولاولی. د هغوی په نوم کې دا شی راغستی دی چې کله به هم دوی ګټه کوي هغوی له به 10% ورکوي. هغوی په خپل پرسنټ کې بیا مسلمانانو خلاف استعمالوي. دا څومره چې سوشل میډیا ادارې دي، الکترانیک ادارې دي، 57% دا یهودیانو په خپل قبضې کې اخیستي. دا مختلف ادارې دوی جوړې کړې دي. بیماري هم دوی راولي په دې حرام توبونو په دې لاره باندې. خاص ویب سایټ یې جوړې کړې دي حرام توبونو دپاره چې مسلمان د غیرت د لارې نه وځي. صلاح الدین ایوبي په لښکر کې دوی جنکۍ پرېښودې وې او چې پوه شول چې دې نه مسلمان کمزوری کېږي، نو راځئ چې دا نن سبا الکترانیک میډیا ده، اوس یې دا حرام توبونه په دې لاره راوال کړي دي چې په دې کې بیماري هم خوره شي او دوایي هم بیا دوی ګرانه خرڅوي. نو یاد کړه مسلمانه، ته چې د هغه په لاره ځې بیمارۍ کې به هم او بیا چې ګټې نو پیسې به هم هغه له جمع کړې. نو که موږ د یهودیانو په لاس کې هر څه ورکوو نو هغوی اقتصادي معیشت کامیابېږي، حکومت به بیا خامخا په هغوی په موږ باندې کوي. نو زما قدرمندو، د دې مظاهرې مقصد زموږ دا دی چې موږ د فلسطین هغه مظلوم مسلمانانو ته دا وښیو چې وروڼو موږ تاسو سره په دې غم کې برابر شریک یو. موږ تاسو سره په دې خفګان کې برابر شریک یو. که د فلسطین مسلمانان که هغه څومره هم هغه ګناهګار وي، خطاکار وي، که د فلسطین مسلمان هغه څومره هم بې پرده وي، خو وروره چې دې سړي کلمه ویلې د لا اله الا الله محمد رسول الله دا زما ورور دی، دې لپاره به زه اواز اوچتوم. او هغه د فلسطین وړوکی ماشوم او هغه د فلسطین زنانه چې زمونږ د علاقې د لیډرانو نه زیات غیرت دی په هغوی کې، چې هغوی د اسرائیل د یهودیانو ارمي سره خامخ ولاړي، هغوی پرې ډز کوي، پروا نه ساتي، هغوی جیل ته بوځي، پروا نه ساتي. هغه ماشوم ته سلام کول پکار دی، هغه زنانه ته سلام کول پکار دی، هغه خلکو ته سلام کول پکار دی چې هغوی ته مشینان نیولې دي، هغوی بیا هم هلته په دې روډونو باندې هغه جوماتونو کې لمونځونه کوي. د یو سړي به ټول خاندان تباه شوي، خو هغه به دغه خبره کوي چې بیت المقدس زمونږ د مسلمانانو دی، تاسو له به یې نه درکوو. زما وروڼو، که مونږ راغونډ شوي یو، مونږ د کلمې په بنیاد راغونډ شوي یو، د لا اله الا الله محمد رسول الله په بنیاد راغونډ شوي یو. زموږ مقصد او مشن یو دی چې چېرته هم مسلمان وي هغه کامیاب او کامران وي او په کافرانو باندې غالب وي. مونږ عالم کفر ته دا پیغام ورکوو د دې پاکستان نه، د دې علاقې نه، چې یاد ساتئ دا خبره په دې نه ختمېږي. اول مونږ خپل مشرانو حکمرانو ته دا پیغام ورکوو چې تاسو ورشئ او د فلسطین د مسلمانانو په هر طریقې سره مدد وکړئ. که نه مونږ خو له دلته دعاګانې کوو، مونږ خو له دلته جړا فریاد کوو،
خو یو خبره اهم اثر چې مفتي صاحب فرمایل چې هغه زما او ستا په لاس کې ده چې مونږ د دوی اقتصادي معیشت تباه او برباد کړو او هغه دا دی چې موږ د دوی مصنوعات چېرته خو استعمال نه کړو. څومره چې قادیانانو مصنوعات دي دی نه بایکاټ کول پکار دی. څومره چې ملټي نیشنل کمپنۍ دي دی نه بایکاټ کول پکار دی. څومره چې یهودي مصنوعات دي تاسو ته پته زه صابون چې دی د جامو صابون چې کله جامې زه هغه وړمه زه لکس نه وړمه زما نه دې ته ګټه ونه رسېږي. ته وایې نوراني ستا د وجې نه به هغه ته څه فایده هېڅ فایده نه وي خو زه د حرامیانو له ګټه نه ورکول غواړم. زه خپل مسلمان له خپل ځان نه تاوان نه ورکول غواړم. خیر دی ما ته دې تکلیف ورسېږي لیکن زه نه غواړم چې زه پیپسي وڅکمه او د دې 20 روپۍ ګټه دې یهودیانو حرامیانو ته میلاو شي او زما د مسلمان خلاف استعمالوي. زه دا چېرته هم دا کار نه کوم. ټول به د دې خبرې هغه اهتمام کوئ که نه چې یهودیانو مصنوعاتو بایکاټ وکړئ او دې دکاندارانو وروڼو ته وایم چې چېرته هم دي چې پیپسیانې یهودي ملټي نیشنل کمپنۍ شیزونه خپل دکانونو کې مه ږدئ دا شیزونه پرېږدوئ. خلکو ته وایئ چې دا څکل دا ناروا دي دې نه به مسلمان ته تاوان او نقصان رسېږي.